السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوال یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه او د ادری سټاپ نه غړي شیوا خان دی ته وای دلته مونږ راغلیو د سوخت وشو یا سوخت شو چې ډېر ناشنا واقعي دلته کې پیخیږي دلته اوس راغلیو مونږه ابل د تیر هفته کې په روډ باندې چې کم دی دا مونږه چې کم کور ته ولاړ یو زمونږ شاته چې کم کور دی دا سړی مزدور کار دی دا په بټۍ کې کار کوي د زوی چې کم دی نو په لار باندې روانو په دغه مین روډ باندې د ریسټاپ سره او دوه کسان په باندې راغلي دي او موبایل یو ناچیز غونتی شي باندې چې کم دی نو د هغې په اخیستو باندې په ده باندې ډزم کړي دي او دا سړی چې کم دی نو ویشتی هم دی خلاصه خبرې چې کومې دي د دوی تره شو یا د دوی پلار شو یا هغه پخپله شو هغوی سره مونږ دا خبرې کوو او تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیو حمزه خان کتونکو دا کم کس چې لګېدلی دی نو دا د کیمرمین دی ما لږ دې خوا کې ده په دې ځای باندې دا لګېدلی دی او شاته چې کوم دی د ده نه ګولۍ وتې ده او دا تقریبا 12-14 ټانکې ده ته لګولي دي او 26 ټانکې چې کومې دي دا ده ته شاته لګېدلي دي او نیم پړپوس چې کوم دی دا هم د ده نه کټ دی او السلام علیکم وعلیکم السلام ورور جانه دا راته ووایه نوم دې څه دی مزمل د ریدګل استاد زوی حاجی تاسو څه کار کوئ هټۍ کې کار کوي خښتو د خښتو کار کې او والد صاحب د څه کوي هغه هم کار کوي هم در خښتو خرکارۍ کار کوي خرکارۍ کار کوي ښه دا کومه پیښه چې شوې ده تا سره کومه واقعه راپېښه شوې ده د دغې لږ تفصیل راته بیان کا چې څه ټایم او څنګه چلو زه دا تلم پلار نه مې 100 روپۍ واخیستې لاړم خټکو پل ته ځان ته مې بیم وکړله بس هغه سایډه را روان وم لار کې دغه کې دوه کسان لرله په موټرسایکل موبایل یې هم رانه واخیسته او په ډاره کې غوځار وکړو لکه مطلب ته پیرنګ یې راباندې وکړو زخمی کړ څو ډزه لګېدلې یو ډز لګېدلی یم په کوم ځای باندې په سینه لګېدلی یم خاص په دې سي دویم کالته سي هغه پوچې وې راده څه خبره داسې وه د تا ته چا سره څه جنګ شور یا څه بدي مدي یا څه داسې خبره وه نه د ما چا سره نه بدي شته نه مې چا سره سوړ شته نه چا سره کار شته صرف ته د موبایل پورې وویشته چې دا موبایل ما لره اوس خو دی لم دی جس کېدای شي د موبایل پورې وي چې ویشتې موبایل هم رانه واخیستی ویشتې او کسان په موټرسایکل وو ګاډي کې کوم په موټرسایکل 70 ګاډي وساره 70 ګاډي وساره بس هغه چې څنګه ویشتم زما دغه کې ملګري مې ولاړو ما زه چې څنګه ویشتم هغوی ما منډه کړه ملګرو له په زخمي حالت کې ما چې منډه کړه ما ملګرو ته وي مې راشه مې هلته ویشتم هغه ملګري هلته ولاړ وي راته زه هلته بس راپرېوتم نور راکښته راکېنو دا د دې زړه سیټ ته لګېدلې دا یو تپوس درنه کومه لکه دا کسانو چې ته وویشتې ډزې در باندې وکړو ټیک شوه دغه ټایم کې تا څه محسوسوله چې یاره دوی ولې په ما باندې ډز وکړو اوس خو دی علم دی ما ته خو دومره دغه نه وه را روان کور ته وم نو بس او موبایل یې دنه واخیستو موبایل یې رانه اخیستی دی
موبایل خو رانه ما هغه ټایم نه اخیست. کتونکو والد صاحب چې کوم دی هغوی سره هم یو دوه خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا پیښه چې راغلی د ګله سوال جواب درته وشو چې یاره دغسې حساب وشو. بله چې بس ما خو یې کیدای شي لار کې چا سره لاس ماسه چولي ما ته خو دا پته نه وه چې دا به غلو والي. زه خو په دې تکل وروان شو هلکان دي چېرته به یې لاس ماسه چولي او خطا ډز به پرې چا کړي په دې تکلیف په دې نه ومه چې زوی رالخوا زړه په سر ایښتی. اسپتال ته مو بیوړو؟ هغه اسپتال ته چار دی ښي کور دی آباد دی زنګ ګاونډیان دي هغوی یوړو ځای ته خبر نه کړم. هغه سره خو مونږ خبرې کول غوښتل خو هغه لکه طبیعت ناسازه دی. دې واده کړی دی؟ بچي څو دي؟ یو زوی دی خیره. د واقعي مخ چې کوم دی نو دا هم دقسې دی چې دی په دې موبایل پورې ویشتو؟ بس هغه خدای ته پته ده چې څنګه حساب دی خو دغه خبرې اتې دي. څنګه؟ د نه موبایل اغسته کسان پې راغله که نه نو دغه موبایل مخته نیولي نو د نه موبایل اغسته نو چې د نه موبایل اغسته نو د ویې جوړ ملګري مې دي بس ده ته واپس هغه موبایل اغسته چې موبایل یې ته اغسته بس هغوی پې دوه کسانو بس یو پې ډز کړی نو دی بیا نه دی پوه شوي. یو ته موبایل واغسته دی چې پې ور حمله کړی بس بل کس پې ډز کړی. څنګه؟ پولیس والا هغوی خو وي چې یاره دې څه حساب دی که نه لکه موږ پولیس والا له ده بیان داسې ورکړی دی چې بس یاره همدغسې دوه کسانو په زخمي حالت کې هم د ماته داسې وي چې کله مې موټر کې روان کړی و هسپتال ته مې وړو نو هغه ټایم د ماته داسې وي چې یاره د صابر لاله دوه کسان دي او ما نه موبایل واغسته او ډز یې راباندې وکړو خو بیا وروسته دوی وایي چې ما ورته موبایل مې ته واپس اخیسته نو بس بل کس راباندې ډز کړی دی نو پولیس والا له هم دغه رپورټ ورکړی دی. پولیس والا بیا څه اکشن اخیستی دی؟ نو پولیس والا خو والله چې ورغلي دوه پیرې ورلو دوه درې پیرې خو لکه دغه ورکړه لکه دا څوک دی او دا څنګه چلو او د غله به معلوم شي نو لکه موږ خو رپورټ له راغلي نو موږ نه رپورټ والا ته په موږ باندې دعوه کوې که څه کوې موږ خو رپورټ لیکو نو لیکن بیا هغوی وایي یاره رپورټ مو لیکو خو ځه کار به وکړو خو ځه دا څه حساب شوی دی او غل به معلوم شي نو لکه زموږ خو غریبي ده موږ خو ځان لکه کمزوري خلک یو غریب خلک یو که اخلي واله که نه دي موږ به بل خوا لاړ شو نو بیا هغوی رپورټ ولیکه نو بس بیا تر اوسه پورې له هغه ور نه دی شوی. نو تاسو اف آی آر کوم ځای کې درج کړی دی؟ موږ کمپلیکس هسپتال کې هم درج کړی او بیا ورمړو کې هم درج کړی دی. تاسو باندې چې دا کوم واقعي راغه د دې علاقې چې دا کم داسې د مشران دي یا د ناموړي خلک دي دوی چېرته دلته کې تپوس پوښتنې له یا د دې کیس غندنې له راغل؟ د کیس غندنې له څوک نه دي راغلي بس داسې د ګاونډ خلک راځي او تپوس یې کوي نور داسې څه خبره کې نه دي راغلي. بېګا بله شپه دلته خټکو پل کې یو سړی ویشته غلو بس پته یې نه لګي نو په خپل مال خال باندې خلک لګي کېږي او ډز ترې وباسي نو والله چې د دې خټکو پل او د ادرې شټاپ د ورمړو شټاپ د دې اړو غور نشته دی مخکې به د پولیسو بیا هم کله نه کله په دې شپې به تله راتلل اوس د سره راځي نه پولیس والا نه راځي نو دغه غلو بس دا خل راغشتی دی چې خشې هم د نالي او ډز هم د نه وباسي. کتونکو مونږ خپلې خبرې راټولو جرایم پیشه افراد چې کوم دي او جرمونه چې کوم دي په دې کې ورځ تر ورځه لکه اضافه کیږي لکه دا لږ چې کوم دی نو دا په خپل موبایل پورې دا ویشتې شوی دی د دوی دا پلار چې کوم دی زه داسې عجامت مې نه و د هغه وخت نه زه دا وینم چې دوی د په بټۍ کې دا د خرکارۍ کار کوي او چې د علاقې کوم مشران دي نو دوی له پکار دی چې دوی په دې کې څه اقدام اوچت کي پولیس والا هم ځان سره ملګري کي دا کیسې بودی خو چې دا زمونږ په دې علاقې کې د ورمړو کې او د ورمړو په لمنه کې چې کومې پرتې دي ښه بیا دوی له چې کوم دی دغه خلک چېرته تپوس پوښتنې له نه راځي نو که زه حیران په دې خبره باندې یم که داسې لږ د شتو خاوند د ده په خپې کې ازغی مات شو که نه او دا چاته پته ولګېده چې اسپتال ته وړی دی نو 50 کسان چې کوم دی هغه پسې په اسپتال له ورځي که د ده د تاڼې کوټې داسې شتمن سړی وي د تاڼې کوټې څه خبر راتر راشي نو دا خلک چې کوم دی دوی دا کم په پردو مالونو باندې چې د خپلې خېټې ساتي او په پردو جیبونو باندې نو دوی بیا چې کوم دی نو رنګونه هم کوي تاڼې ته چې هلکه دا سړی چې کوم دی نو د ده خیال وساته او د ده حیا وساته او داسې او که داسې غریب سړي باندې د اسپتال منډه ترله راشي نو قسم په خدای دی چې هم په دې لارو کوڅو کې هم ګرځي او ذلیله کېږي په اسپتال کې مو په دې لارو کوڅو کې مو په خپل کلي کې که داسې د ده د تاڼې کوټې خبره راشي نو هغه ځای کې چې کوم دی دا خواران غریبانه د غریبه طبقه چې کومه ده ناظم پسې به ګرځي کونسلر پسې به ګرځي صدر پسې به ګرځي بل مشر پسې به ګرځي
دا مونږ د سترګو د لیدو کتو خبرې دي قسم په خدای دی که په دې خلکو باندې څوک چرت خرابوي نو د خدای او د خدای د نبی او د قرآن په خاطر باندې دغه ریدي ګل غریب چې کم دی او د ده دا زوی چې کم دی د دوی اف آی آر په تاڼۍ کې درج شوی دی خو عمل درآمد پې باندې نه شوی دی او نه پې باندې کیږي نو کوم د دې علاقې مشران چې کوم دي هغوی هم ولس دی او که پولس دی هغوی ته مونږ دغه پیغام ورکول غواړو چې دا ډېر عجز خلک دی دا یعنې په دغه تنګۍ کې پراته دي لکه دا کم چې تاسو وینئ دې ته ونیسه دا کیمره ته دا دی نه دا د دوی د اخلي پخلي دا زیان وګورئ او دا جالګي وګورئ ورانې ویجاړې خونو کې پراته دي نو مهرباني وکئ او د خپل رب نه ویریږئ او دې خلکو له چې کم دی انصاف په لاس کې ورکړئ چې دوی سره د انصاف وشي په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار سره د خپلې ټیمې اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو